حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې د رمضان المبارک په میاشت کې تاسو سلور سیزونه ډیر زیات په کثرت سره کوئ. په دغه سلورو سیزونو کې دوه سیزونه هغه دي چې د دغه دوه سیزونو په ذریعہ باندې تاسو خپل رب چې دی هغه راضي کوي. هغه دوه سیزونه دا دي چې یو خو تاسو د لا اله الا الله گواہی ورکوئ او دویم په کثرت سره چې دی هغه استغفار وای، یعنی د لا اله الا الله په کثرت سره ورد کول او د استغفار په کثرت سره ورد کول. دا دوه سیزونه داسې دي چې په دې باندې مونږ خپل رب چې دی هغه راضي کو، او دوه سیزونه هغه داسې دي چې هغې ته مونږ محتاج یو، هغې نه چې دی مونږ بې نیازه نه یو. په هغې کې اولنې سیز د الله تعالی نه چې دی جنت غوښتل او دویم د الله تعالی نه د جهنم پناه غوښتل. یقینا دا سلور سیزونه چې مونږ په دې رمضان په دې بابرکته شپو او ورځو کې مونږ د الله تعالی نه یو خدا دی چې د لا اله الا الله ورد کو، دویم دا دی چې په کثرت سره په خپل ګناهونو باندې توبه او استغفار وکاږو، او دریم د الله تعالی نه چې دی د جنت غوښتنه کو، او څلورم د الله تعالی نه د جهنم پناه غواړو.